بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو کتونکو اوریدونکو سونو پښتونخوا اف ام شپږ نوي یو کم نوي اشاریه څلور کې ستاسو قربا مفتی فضل الله جنیدی سره د خپل درون خوږ ملما حضرت مولانا مفتی ډاکټر امین الرحمن رحمانی ایڈوکیټ صاحب هغوی ته په پروګرام کې په خیر علی ویما د ما درون خوږ پروډوسر جناب صدیق صافی صاحب خوږو عزتمندو خصوصي ټرانسمیشن یوم تکبیر حوالې سره د پروګرام په دغه برخه کې مونږ سره زمونږ ګران قدر ملما مولانا مفتی امین الرحمن رحمانی صاحب تشریف فرما دی. ګڼ شمېر مصروفیات یو طرف ته کېښودل، مونږ سره شرکت وکړو. زه د زړه د کومې نه د دوی شکریه ادا کوم. په خیر رالی دي. مهرباني، مننه، جزاکم الله. راتلو کې څه تکلیف خو میلو نه، الحمدلله ښه راغلی. بالکل خیر، ماشاءالله، الله مو خوشحاله کړه. خوږو عزتمندو خصوصي ټرانسمیشن یوم تکبیر حوالې سره 28 مای خوږو عزتمندو تاسو سره مونږ رابطه کیو، تاسو به مونږ سره رابطه کیې. پروګرام تاسو ګورئ د فیسبوک په پاڼه باندې نیغ پنیغه، د ریډیو په لاره باندې هم نیغ پنیغه. رابطه نمبر یا 0915254 چلو یوم تکبیر بھی ہم منائے، دل کفر میں پھر سے دہشت بٹھائے. یوم تکبیر د الله جل جلاله احسان ایټمی پاکستان ایټمی دماکه نه وکړي بلکې دماکی نه وی کړي، 15 دماکی کړي وي. نو پاکستان مستقبل به غیر یقیني وي او راتلونکي نسلونه به غیر محفوظ وي. یوم تکبیر 28 مای 1998 چې کله د چاغي په غرونو کې د پاکستان د پاره د پاکستان د دفاع د پاره کمې دماکی وکړې شوې، نو دغه د چاغي غرونه علامات جوړ شو. یوم تکبیر 28 مئی 1998 سپہر 3:16 پر یا 40 منٹ پر چکل پاکستان د دنیا اوم نمبر ایټمی قوت جوړ شو، نو دنیا ته واضح پیغام ورکو چې مونږه خپل دفاع پیژنو او دشمنانو سره د جنگ کولو طاقت خ پیژنو او لرو. آسان نہیں مٹھانا نام و نشان ہمارا، ہم نعرہ تکبیر سے باطل کو ہلا دیں گے. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. 28 مئی 1998 کو 5 ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان عالم اسلام کا پہلا ایٹمی ملک بن گیا. جب چائے کی پاڑیاں نعرہ تکبیر کی گونج سے اٹھی اور پاکستان کے آہنگی دفاع کی ضمانت بن گئی، رہتی دنیا تک اے وطن تیرا نام رہے گا، تو آزاد تا آزاد ہے اور آزاد رہے گا. واللہ کہ یہ ملک خدا داد رہے گا، آزاد تا آزاد ہے آزاد رہے گا. خوږو عزتمندو زستاسو په مینس کې او د خپل ګران قدر ملما په مینس کې په اندازه ده جز لا یتجزا نه حایل کېدل غواړم. راځم خپل ګران قدر ملما په طرف. دوی نه به مونږه د یوم تکبیر حوالې سره خوږې خبرې اورو. تاسو به هم اورئ، تاسو که څه سوالات وي د یوم تکبیر حوالې سره، مطلب دا چې تاسو معلومات کول غواړئ چې دا په کوم ځای کې شوي، دا په کوم تاریخ شوي، په کوم سن کې شوي، د چا په دور حکومت کې شوي، نو زمونږ ګران قدر ملما عالم دین هم دی، عصري علوم الله تعالی هم ورکړي دي، نامي ګرامي شخصیت دی، دا باجوړ د سیمې نه تشریف راوړی دی، مونږ سره شرکت کړی دی. زه بیا د دوی شکریه ادا کوم. جناب حضرت العلامه مولانا مفتی ډاکټر امین الرحمن رحمانی صاحب، تاسو به د موضوع حوالې سره ګران کتونکو ته څه زرین خیالاتو اظهار کوئ؟ مهرباني مفتی صاحب محترم، الله دې راته ژوندی لره. امین. ستاسو اول شکریه ادا کوو چې موږ هم د دې اهل وګڼلو چې دعوت هم راکړو، دلته رالو. به ستاسو سره ستاسو چې کومه عمله ده صدیق صافي صاحب یا نور چې کومه عمله ده د ټولو شکریه ادا کوو. او به د هغې په ضمن کې د سونو پښتونخوا څومره سامعین چې دي، څومره اورېدونکي دي، څومره مینوال چې دي او څومره محبت لرونکي چې دي، هغو ټولو ته یو پیغام ورکو چې د سونو پښتونخوا یو معروف او دارنګې یو قابل سماع او قابل اوریدونکی پروګرام چې هغه ټولو سره مینه لري او روان دی او جاري دی، ولادي دغه رنګې جاري او ساري ساتي. دا نن پروګرام چې کوم تاسو مقرر کړی دی 28 مئی په حوالې سره، نو تاسو په یو څو جملو کې د هغې پوره جامع خلاصه هغه پیش کړله. دا ستاسو د علم هغه ثمره وه ښکاره کړله. مهرباني
28 مئی 1998 چې کله زمونږه ملک خداداد پاکستان یو اټمی قوت ظاهر کړلو. ماشاءالله. دراصل دا اټمی قوت دې ته مخکې حاصل و خو ظاهر کړی نه و. ماشاءالله دا بنیادی خبره. جی ظاهر دغه وخت کړو. خلک وایي کنه چې 28 مئی 1998 کې پاکستان اټمی قوت شو جوړ نه جوړو مخکې نه جوړو. در حقیقت کې د دې پس منظر هغه داسې و چې کله د نورو کفري قوتونو یو خپل طاقت مظاهره هغه ښکاره کړله او په هر یو باندې ځان غټ غټ حساب کوم به داسې ووایو. نو مسلمانانو چې کوم ملکونه دي هغه د حالات د مناسبت باندې ډېر زیات کمزوري وو. نو ډاکټر عبدالقدیر چې الہ العالمین ذات دی د هغه خوا کې چې څومره مړي پراته دي ټول دې ورڅخه خدای وبخي او د هغه سره چې کوم چا محنت کړی دی منډه ترلې والې ده او کومه عمله ده د هغه الله تعالی دې د هغې که ژوندي الله تعالی دې د هغې د حفاظت زندګي نصیبه وګرځوي که وفات شوي الله دې هغه وبخي. زمونږ ملک ته یو ډېر لوی سرمایه او ډېر لوی احسان یې په موږ کړی دی او خیر یې رسولی او ډېر خیر یې رسولی دی. د پاکستان هر یو بچي له خیر ورسولی دی. د هر یو بچي سترګې اوچتې کړي دي. کم سے کم کله کله د خدای شان دی لکه تاریخ کې راځي چې دوه شیونه داسې دي چې دا ستا سره یې ستا باس زړه اوچتي. یو پیسې روپۍ په دې روپو کې خپل کمال خدای پاک اچولی دی چې دا د صحیح هسې به دې د اړه داسې ډک ډک موړ موړ به ښکاري. د روح پی دي د روح پی دي. او بل دویم وسله چې راسره وه چې د دنیا خلک ستا دشمنان شي او ته هر څومره اقتصادیاتو کې راګیر شي هر څومره مسایل ته جوړ شي خو چې وسله د صحیح ته به زوروري مطلب اسباب د سره مضبوطي ته به زوروري. نو دا دوه شیونه ډېر ضروري دي. پیسې په لحاظ سره زموږ پاکستان ملک خداداد پاکستان کمزورې وي خو چې کله د وسلې په لحاظ سره دا وسلې اظهار یې وکړو چې دا وسله ګوره زما سره شته بس د هر یو پاکستاني کې یو جذبه پیدا شوله یو حب الوطني کې نوره اضافه وشوله. ستاسو دا خبره ستاسو په خوله ډېره ښه روانه کړې دا به دې نه بیا مخکې بوځئ خو زه ضمن کې دا خبره کومه چې تاسو وایئ چې اسلحه ورسره نو زړه به دې جوړي او پاکستان د اټمي طاقت مظاهره وکړه نو دا مظاهره په کار وه په کار نه وه نو تاسو خبره لګیره شروع کړې ده چې د دې پس منظر سره جی او نو دا خبره پکې لږ ضروري وکړئ چې یاره دا مظاهره په کار وه ضروري وه دا په کار وه دا ښایسته سوال تاسو وکړو چې دا ولې په کار وه د هغې دوه وجې وي. یو خو کله چې په تا باندې دشمن بار بار دباو کوي نو دا انسان ذهني ډپریشن شکار ګرځېږي یو ذهني غلام غوندګي ګرځېږي چې ستا باندې یو سړی دباو کوي بار بار او بار د بار د باندې یو زور راولي او خبره د باندې مني په زور باندې نو ته یو ذهني غلامي په تا کې پیدا کېږي چې یاره دا خو زه د څه وس طاقت راسته نشته څه وکړم. نو یو طرف ته د اظهار کې دا پیدا وشو چې هغه ذهني ډپریشن زموږ ختم شو. ماشاءالله ډېره ښکلې نقطه تاسو بیان کړه یعنی ذهني غلامي ختمه شوه. ذهني غلامي زما ختمه شوه استعمالوي شم یعنی شم استعمالوي خراسه خدا او مطلب پاکستان ورته خودله چې زه خود مختار ملک ما د دې نه علاوه بل پیدا پکې سره وته بل پیدا دا شو الله چې د پاکستان سالمیت ښکارا شو خلکو ته مسلم شو ټول دنیا ته مسلم شو او به اسلامي ملکونو په فخر سره کاغه حال د دې کې د پاکستان سره لګي کو نه لګي خو به حیثیت یو مسلمان په فخر سره د پاکستان اجنډا اوچته کړله. سبحان الله. او پاکستان تمامي دنیا کې اوم نمبر اټمي طاقت شو. اوم نمبر اټمي طاقت شو. تمام عالم اسلام کې لومبه نمبر طاقت شولو. نو دایم پیدا شو. دایم دنیا تخکارا کړله. دا ډېر تمامي دنیا کې اوم نمبر اټمي طاقت هم. جی بالکل. او عالم اسلام کې لومبه نمبر دام پیدا ذهني غلامي ختم شو. جی بالکل. پاکستان سالمیت هم ښکارا شو. ماشاءالله. بل دا غینه علاوه یو بل پیدا بل دا کچرته مثال کې تور پر یو دشمن ستا په باره کې غلط اراده لري غلط نظر لري
نو د دشمن جارحیت هغه هم ختم کو ماشاء چې ګوره خیال کوا یو سړی چې کله په یو سفر باندې ځي یو ځای ته ځي یو اراده کوي یو کار کوي نو د هغې څه د باب ګوري چې ما ته به جواب کې څه میلاویږي ماشاء زه به دغه ځای له روغ روزم که نه روزم ماشاء نو خیال کوا سوچ کوا ګورې که ستا په ذهن کې کومې د پاکستان خلاف د پاکستان د خاورې خلاف څه ارادې ټیک غونډه کې نه نو خیال کوه ګورې زما سره دا پلانکیش هم شته دی ماشاء الله نو بیا به راسې ګورې ماشاء الله روغ به رانه لاړ نه شي مبارک صاحب ستاسو چې کوم گفتگو معلوماتي گفتگو ده یقینا چې څوک ورته د زړه د کومې نه غوږ کېږدي ډېر څه به ترې زده کړي تاسو لکه تاریخي خبره وکړه چې تاریخ کې دا دي چې دولت وي پیسه وي روپۍ وي او ورسره اسلحه وي اسلحه افرادي قوت وي نو بیا انسان ډاډه وي سړي جوړي او ما تر هغه جنگ بدر منظر مخې ته شو چې الله جل جلاله د کافرانو په سترګو کې مسلمانان د خپل ځان دوچند ښکاره کړل ماشاء الله بل دې زمین کې به یو بله مسله هم جی جی ماشاء الله چې تکبر خو هم ګناه ده تکبر ګناه ده جی او غټه ګناه ده امام ذهبي چې کوم خپل کتاب لیکلی کتاب الکبائر نو پای کې شمار کړی ده چې اکبر الکبائر کې شمار دي غټه ګناه ده تکبر ځکه تکبر لوی دا د الله سره خایږي چې الله یې وکړي انا الجبار هغه به دا چغه وایي چې زه زورور یم بل څوک زورور شته خو د تکبر په موضوع کې کتابونه د لیکي چې هغه انسان ډېر بدبخته دی چې د هغه څه پیسه هم نه وي وسله هم نه وي بیا پکې تکبر راشي لکه دې کې اشاره نقطه دی خبرې ته ده که یو انسان کې تکبر د وسلې او یا د پیسې د وجې نه راشي نو بیا څه سبب شته شته که نه سبب شته داعی شته داعیه شته نو چې دغه تکبر دی وجناله نو موږ مطلب د اشاره د دې خبرې ده چې پاکستان که په دې باندې لویو کې نو بد نه ده بدم نه ده او تاسو د خپل نجیزه خبر اخلم ډیر په احترام سره التکبر مع المتکبرین تواضع جی بھارت تکبر ښکاره کو تکبر کولو پاکستان او تپسترګو کسترګي اچولې وي او وای چولې ناغي هغه تکبر مات کو ناغي چې کوم هغه وازونه کول کوم چغي والی او کوم دباونه کول پاکستان د عاجزۍ نه کار اخسته امن یو امن پرست دغه پیغام ورکاو جی 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 خو چې کله به دی شروع وکنو بیغي خلاصه کې به امریکا هم چغي والی چې وس ثالثي زکو مالک د وسه پر د ثالثي نه کوله او چې کله پاکستان به هغه خپل کردار ادا کو مدافعانه کردار ادا کو نو دام د اسلام یو جذبه وا د اسلام یو جذبه وا چې ته د مخالف کور ته نوځي په دینت نوځي زه به زمزه به دا کار کوم به ته وروزم روغه دا جذبې سره کېږي او هغه جذبه د اسلام ده ماشاء الله جذبه د اسلام او د ایمان ده یعنی دا حرارت د ایمان او د اسلام د حرارت د ایمان دی لکه دومره جذبه باندې سړی کار کوي که زه مړ شوم خو شهید بشم بیا هم کامیاب یم مطلب امید شته شهید او که چې مثال کې طور پر ژوندی راشم غازی شوم بیا هم کامیاب یم نو اسلام پر ښایسته مذهب دی یعنی دواړو صورتونو کې کامیابي ده ماشاءالله خوږو عزتمندو یوم تکبیر 28 مئی 1998 نن هم یوم تکبیر 28 مئی او مبارک ورځ د چهارشنبه ورځ ده نن یوم تکبیر په موقع باندې به مونږه دوګانه شکرانه نفل ادا کوو انشاءالله نفل ادا کول پکار دي او ورسره خپل رب نه به دعا کو چې الله تعالی وطن عزیز حفاظت وکړي صحیح معنا کې اسلامی پاکستان خوشحال پاکستان جوړ کړي او مونږه د پاکستان د لپاره کوشش کوونکي جوړ کړي اټمی قوت حقيقي مانو کې پاکستان او امت د قوت ذریعہ الله جل جلاله جوړ کړي خبره دي تاسو روانه کړي و چې د دې پس منظر هغه داسې و چې کله ډاکټر عبدالقدیر ته د احساس وشو چې دا هم یو ضروري کار دی او د دې قوم او د دې ملت د سترګې اوچتومه نو هغه په هغه وخت کې د بټو دورې حکومت هغه ته درخواست وکړو چې زه د دې اټمي یو پروګرام شروع کوم او دې کې زما سره ستاسو نه تعاون اپیل دی الحمدلله 1974 کې په هغې باندې کار شروع شو او د بټو دور حکومت هر څوک چې و د هغه وخت مناسب عمله کومه وه هغه یې ورسره پوره تعاون وکړلو
کوم مالی تعاون دی یا افرادو تعاون دی یا څو ته مهیا کول دي هغه تعاون یې ورسره هغوی وکړلو. یعنی څنګه چې ذوالقرنین رضی الله عنه رحمه الله علیه السلام د هغه قوم نه مدد طلب کو نو داسې دوی هم خپل ما تحت کوم معاونینو مدد طلب کو ټول ورسره خپل حمایت او مدد وکړو. همدغسې وکړلو. مطلب دا صرف د یو کس کار نه دی، دا د یو کس کار نه دی. کسانو دې کې اشاره دي خبرې ته ده مفتي صاحب محترم، که یو سړی یو کار کول غواړي او ته وایې چې د دې فایده عامه شي، فایده د دې عامه شي، نو دوه شیونه به یاد ساتي. یو به د خپل حکومت اعتماد ځان سره اخلي، چې د حکومت اعتماد ستا سره نه وي ته کله هم نشي کامیابېدی. او دویم د قوم اعتماد به هم ستا سره وي. دا دواړه ډېر ضروري ستنې دي. مطلب دا چې کله ته وایې چې د یو شي فائده عامه شي، فایده عامه شي، د حکومت اعتماد او د قوم اعتماد، دا دوه شیزونه د دې سهاره به اخلي، د دې سهاره به علي، دا دواړه به ستا سره وي. نو ډاکټر عبدالقدیر همدغسې وکړه، د ټولو نه ولې د قوم د حکومت اعتماد واخیستو، د حکومت نه تعاون واخیستلو، په هغې باندې کار شروع کړلو. بیا چې کله 1983 کې د ایټمي قوت زموږ برابر شولو، خو دی حکومت هم نه ده ښکاره کړی، صرف ساینسي چې کوم تحقیقي چې کومه عمله وه، کومه اداره وه، هغې ته پته وه 1983 کې، نو چې دا سیسټم سر ته ورسېدلو، الحمدلله موږ دې باندې کامیابي. 1986 کې د حکومت ادارو ته پته ولګېدله چې زموږ سره داسې طاقت شته. بیا په هغې باندې وخت تېرېدلو، نو خامخا بیا چې یو نیم خبرېږي، بیا بیا بل هم خبرېږي، بیا تر دې پورې چې بار چې کوم د پاکستان خلاف دي، یا د زړه نه یا د خولې نه، هغه ټول خبر شو. نو تر دې پورې چې بیا په دې باندې دمکین یې میلاو شوې چې ګوره داسې ونه کړي، دا جرأت ونه کړي، دا ونه کړي. خو پاکستان یو موقع ته پروت و چې داسې یو موقع به راځي او دا به زه ښکاره کوم. څه خو د پاکستان اقتصادي حالات برابر هغه شانتې نه و. یو پیدا پکې دا وه چې د بټو نه وروسته چې څومره حکومتونه به دې تېر شوي دي، او ټولو ګوره د ډاکټر قادر سره ښه پوره تعاون کړی، خاص کر نواز شریف ورسره ښه پوره تعاون کړی دی. بیا چې کله په 98 کې 11 مۍ باندې یوه دماکه وکړله، بیا وروسته ورپسې بیا یوه وکړله، بیا په 13 باندې 2-3 وکړلې انډیا. نو چې کله انډیا دماکې وکړي، نو بس پاکستان ته موقع میلاو شوله. حال دا دی چې په دغه ورځو کې د امریکا نه باقاعده دیو ته دباو په دې باندې ولوېدلو چې ګوره پام کوه دماکه ونه کړي. خو ده خو موقع کتله، موقع ته پروت و. او چې کله دماکه وشوله او 28 مۍ 1998 باندې، زه به خپل ذاتي پس منظر خپل بیان کوم. دی وخت کې زه په کالجیټ کې وم، اسلامي کالجیټ پېښور کې، او دوبیګاټ پېښور کې د یره وم. زما مشر ورور دی، هغه سوګیس کې سپروایزر دی، نو هغه کرایه کور کې د یره و، زه د هغه څه د یره وم، ماشوم وم په هغه وخت کې، تقریبا داسې وم چې 8م کې وم کالجیټ کې. نو د ماسپښین ټیمو ګرمي وه، ډزې وشولې، چې ډزې وشولې زه بهر راووتم د کور نه، ما چې څه وشو چې ومې کتل، نو زمونږ خوا کې د محله کې موږ سره په دې خوا کې کور کې اوسېدلو، او د دې پېښور یونیورسټۍ پروفیسر و، او د هغه سره هغه 2 میله ټوپک وسه دی غټ، او بس قولت یې ډز کوي او قوله بله ورنه بله دانه پکې ږدي، او هوایي ډز کوي. نو مال چې دې سړي خو چا سره جنګ جګړه هم نشته، ځکه چې مخامخ څوک نشته، ډز هوایي کوي، څه شل دی، څه قصه ده. نو مال کاکا دا ولې ویل چې ته نه خبر مال نه، ویل پاکستان خو ایټمي دماکې وکړې. ماشاءالله. نو دا ډېر د خوشحالۍ یو زیری و، دا ډېر ناشنا وخت و چې پاکستان ایټمي دماکې وکړي، او د دې احساس هغه چا سره وي چې د هغه سره د ملک او د ملت یو مینه محبت وي. حب الوطن من الایمان، حب الوطن من الایمان، دا وي، نو هله به دا پیدا کوي. ماشاءالله ماشاءالله. ډېر ښکلې خبره مو کړه،
او خپل پس منظرم پکې تاسو شامل کو. نو بیا هغه وخت کې ستاسو احساسات او کیفیت سو چې پاکستان اټمی دماکې وکړي او خوشحاله او ډزې وکړي؟ نو هغه وخت کې خو ای چې ډزې کولې تاسو ورته خوشحالېدئ؟ خوشحالېدلو ورته اقولې هم راغونډولې مونږه. ماشاءالله ماشاءالله. نو جی جی دا ډېر ښایسته وخت و. بهرحال جی به چې کله دا دماکې وشولې جی نو په دې کې مونږ ته یو غټ مقصد حاصل شو. هغه مقصد څه حاصل شو؟ مقصد دا حاصل شو چې یو خو د پاکستان سالمیت چې و هغه په ځای پاتې شولو، برقرار شو او ښکاره شو خلکو ته. دشمن باروبه شو چې ګورې که آینده لپاره د ده خلاف ته څه اراده یا څه دغه دي نو دا داسې په کمزوري مه ګڼه. کمزور به نه ګڼئ. کمزوري مه ګڼه. ماشاءالله. ستاسو دا خبره چې ستاسو په خوله ده ګران کتونکي اوریدونکي یقینا د مینې نه ډېر په توجه ناست دي. ټلیفونونه هم را روان دي. انشاءالله تعالی دوی سره به هم په رابطه کې یو او دوی نه به چې کوم دی انشاءالله تعالی ټلیفونونه اخلو. 28 مئی یوم تکبیر هغه تاریخي ورځ ده خوږو عزتمندو چې کله پاکستان 15 ایټمي دماکې وکړې نو پاکستان خپل همسایه او خپل دشمن ملک بهارت برتری او د هغوی غرور هغه په خاورو کې میلاو کو. بالکل. مطلب پاکستان چې کله د ایټمي دماکې وکړې نو په دې سره د بهارت او غرور په خاورو کې میلاو خاورو. او دا یوازې دغه نه، هره پیره ټول عمر د هغې غرور هغې کړی دی او الله په پاکستان له هغه طاقت او اعزاز ورکړی دی بېرته د هغې غرور په خاورو کې میلاو شوی دی. لکه په سن 71 کې دا شوی دی، 65 کې دا شوی ده. اوس ونه شول. اوس ماشاءالله او الحمدلله. او پروس کال شوی، پروس کال هم شوی و. پروس کال هم شوی و جی. او خو په فراخه سینه باندې مونږ 16 مئی باندې بنیان مرصوص معرکه حق فتح حق مونږه معنا وکړله. او زه سلام پیش کوم هغه پایلټانو ته چې دغه بنیان المرصوص کې حصه اخیستې وه او کامیابي حاصله کړله. زه هغې ته سلام پیش کوم او بلکې هغه عملې ته سلام پیش کوم چې هغې دا نوم یې کې د بنیان المرصوص و. ماشاءالله. پرون مونږه یو ځای کې یو میټینګ و هغې کې مونږ دې باندې بحث وکړو چې دا بنیان المرصوص دومره سوچ او فکر لکه دا زیرک انسان کوي. بلکې داسې به و دې 28 مئی ته یوم تکبیر نوم ورکول. دې ته سوچ وکړه. یوم تکبیر لا اله الا الله. نو اتفاقي طور باندې په هغه ورځ باندې د 28 مئی د هر چا د خولې نه یو اواز ووته، الله اکبر الله اکبر. لکه نن هم ډېر خلک الله اکبر وایي. ډېر وایي. ماشوم د سکول ماشوم پلی ګروپ نه راونیسه رای په خوله باندې یوم تکبیر نعره تکبیر الله اکبر الله اکبر. ماشاءالله ماشاءالله. ټلیفونونه هم را روان دي. ټلیفونونه به کېږي والو. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. आवाज مو نه راځي. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. څنګه یې؟ الحمدلله. تاسو ښه طبیعت مو ښه دی؟ صبح بخیر. څوک د کوم ځای نه؟ زما ایران شاه نوم دی. ډېره چوکره نه خبرې کوم. هدایت شاه. حیران شاه. خوشحاله اوسئ، عزتمند اوسئ زمونږ ګران قدر میلمه. دا زه په 1958 کې په کراچۍ کې ټول منډه کوم. ښه جي. ما ته یو ملګري وویل چې لکه انډیا د پاکستان جنګ شروع کړي تاسو. ښه جي. ما د خدای نه وخت نصیب ته په غریب طرف ورو. ښه جي. او دا خو مې زموږ پوسټ بوټ برسو. شاباس. مونږ سره دا د جواب لرګي لاس کراغه. بېشک. مې سمه چې تاسو دا جی 1998 کې. جی ماشاءالله. بس دا نن دا ورځ د لګا 14 اگست د خوشحالۍ ورځ دی. جی بالکل. یم چې هغې نه زیاته ده فصل څنګه هغې نه زیاته ده. بېشک. هم د پاکستان د ودانۍ ورځ وه، دا د پاکستان د ودانۍ ورځ وه. بېشک. او نو بس الله دې موږ ته خوشحالي او صبر راکړي چې دا وزغمو.
آمین آمین او آمین الله یې تاسو هم کامیاب کړي چې په دې ورځ باندې تاسو دونه مشورې او تفسیري او خبرې کوي او تاسو هم الله پاک کامیاب کړي. آمین آمین ډیره مهرباني الله مو خوشاله کړي. پاکستان په دنیا کې وګرځېږي بېشک جی بېشک او زما ټول ارمي ته ټول پولیس او ټول په دوا قلم د مبارکي ورته وکړه. خیر مبارک جی کور مو د خوشالو نه ډک شه. امين الله امين تاسو سره دي تاسو نن ډېر خوشاله ورځ دي. بېشک جزاک الله جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. माशाल्लाह चागी के पहाड़ों ने गवाही दी, ये कौम सिर्फ ख्वाब नहीं देखती, इन्हें हकीकत में बदलना भी जानती है. जिता सुखपला खबर जारी साथी زمونږه د ماشوم په خله باندې یوم تکبیر आवाज راځي او څومره ښکلې مناسبت ته جی اذان کې شپږ ځل الله اکبر الله اکبر دا رنګي د منځه ابتدا الله اکبر دا زیرک انسان کوي چا سره چې دعا وي څوک چې قران سبا بیګا وای نو هغه سره د الفاظ دي قران مخې ته کنه چې ټلیفون هم راځي. خاجي تاسو خپل خبره جاری ساتئ. زه به د دې تاسو سنو پښتونخوا په وساتت سره جی د خپل حکومتي وخت نه یو درخواست وکم جی چې چټي خو بهشکه بهتره خبره ده چټي په دې ورځ باندې وشي جی او قوم ته پته ولګي چې دا چټي نه څه بابت ده. خو البته په هر یونین کونسل په سطح باندې باقاعده تاسو پروګرامات کوئ او بیا خاص کر چې کوم ماشومان د سکولونو دي چې هغه په ذهن کې یو تاریخ پروتي جی د 28 مې د یوم تکبیر په حواله سره چې دا چټي رچ شي دا پاکستان ته یو کومه سمره ملاو شوې ده. د پاکستان د وطن او د ملک سره مینه محبت چا کړی دی، هغې له قرباني چا ورکړې ده، هغې سختې چا تېرې کړي دي. بلکې موږ ته یو غټه پیدا په دې کې دا ده چې کله پاکستان دماکه وکړله نو د پاکستان تمام نوجوان نسل ته هغې ته د ساینس او د تحقیق په حوالې سره یو څه د باب کولاو شو، یو دروازه کولاو شو د هر سړي دا خواهش چې یاره دا ساینس وکړم دا ټکنالوژي دې کې زه دلچسپي وساتم او دا عزت او دا وقار چې کوم ډاکټر عبدالقدیر ته یا د هغه عملي ته حاصل شو دا عزت ماته هم د قرنګي حاضر حاصل شي. خو دې کې د ټول قوم حصه ده، ټول قوم ثواب کې سترګو اوچتېدو کې. ستاسو په حضور کې ما مخکې یو جمله وویله چې کله هم ته یو کار کوې ته به د دوو کسانو اعتماد ځان سره حاصلې، یو د ملک او دویم د قوم. ډاکټر عبدالقدیر خو په اوله کې د ملک اعتماد حاصل کو، درخواست یې وکړو حکومت ته، د حکومت تعاون یې ځان سره واخیستو، د هغې اعتماد یې ځان سره واخیستو. خو دې دوران کې چې کله د اټمي پروګرام برابر کړلو او به بار د هغې انټروینې په ټي وي باندې یا دانګې په اخبار په کالم په ذریعه سره راځي نو د قوم هغه مینه د سره پیدا کېده رو ترو. چې کله دماکه وشوله نو دا دماکه چې کېږي نو دغه دوران کې حال دا دی چې پاکستان په امریکا او د امریکا سره چې کوم طاقتي ملکونه دي د هغې نه په دباو کې هم وو، اقتصادي پابندیانې هم ولګېدې چې ګوره دا به نه کېږه، دا دې وکړه داسې به وي دې ټول هر څه ته زمونږ حکومت ملا وتړله، دا پابندیانې دې ولګي دا هم دې ولګي. خو چې دا دماکه وکړو، خو چې دماکه وکړله نو د ملک اعتماد حاصل دی، د قوم اعتماد ته ګوره، قوم کې یو وحدت پیدا شو. ماشاءالله سخته دی وي، تکلیف دی وي، ناره دی وي، مشکل دی وي، خو چې زمونږ ته د عزت حاصل شو، دا مرتبه را حاصل شو نو قوم یو د وحدت یو قرباني ورکړله په دغه وخت کې، نو دغه کې موږ ته یو پیدا میلاو شوله. ماشاءالله خوږو عزتمندو زمونږ ګران قدر ملما گفتگو مینس کې زه هم تاسو سره برخه علمه. 28 مای یوم تکبیر مبارک ورځ ده. په نن ورځ باندې پاکستان خپل اټمی طاقت ثابت کړو. 28 مای یوم تکبیر باندې څه چلو شو، د ټول قوم سر د فخر په وجه باندې اوچت شو. الحمدلله نن هم 28 مای
یوم تکبیر مناولی شي جوش و خروش سره. زمونږ تمام اهل وطن ته بصد احترامات د یوم تکبیر د مناولو ترغیب دے، گزارش دے. یہ یوم تفاخر ہے اور ہماری قومی تاریخ کا انمنٹ باب ہے، یعنی نہ میٹاوے دو دروازه ده. خوږو عزتمندو، نن ورځ دا چې کومه نننۍ ورځ ده، په دې ورځ باندې چې زه تاسو ته مخاطب یم او تاسو ما ته مخاطب یې، اورېدونکي یې، زمونږ ګران قدر میلمه به انشاءالله ضروري نه چې زه د دوی نه سوال کوم او دوی ماله جواب راکوي. زما خبره چې تاسو اخلئ، اجازت ته، یعنی زما خبره کې تاسو خبره کوئ. او دا مونږ دلته کې یو تقریر نه کوو، مونږ یو تبصره کوو. جی بالکل. مونږ دلته ناست یو چې ګران کتونکو اورېدونکو ته احساس ورکړو چې نن کومه ورځ ده جی، او نن څه کول پکار او نن څه کول پکار دي. لکه څنګه تاسو خپله گفتگو کو فرمایئ چې زه د حکومت وخت نه یو مطالبه کوم چې په دې ورځ باندې چوټي م ښه خبره ده، خو داسې پروګرامات پکار دي یونین لوکل سطح باندې که نه جي. نو خوږو عزتمندو، نن کومه ورځ ده او په دې ورځ باندې زه تاسو ته مخاطب یم، تاسو مخاطب یې. دا د قوم تاریخي او روشن آمیز، فخر آمیز او ناقابل فراموش ورځ ده. زما مراد 28 مئی یوم تکبیر چې په سن 1998 کې پاکستان 15 ایټمي دماکې کړې وي، دا هغه ورځ ده چې کله پاکستان خپله دفاع ناقابل تسخیر جوړه کا. همدغه رنګې پاکستان دنیا ته دا پیغام ورکو چې مونږ پر امن قوم ضرور یو، مګر په خپله دفاع باندې چا سره سمجوته نه کوو. دا هغه لمحه وه چې کله د چاغي غرونو دا ګواهي ورکه چې پاکستان ایټمي طاقت جوړ شو. چاغی غرونو دا گواہی ورکا، یوں پاکستان بنا تھا پاکستان بن گیا، یوں جیسے دنیا کمزور سمجھتی رہی وہی قوم ایٹمی طاقت بن گئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خواږو عزتمندو، دا کارنامه اچانک نه وشوي، د دې رستو د کلونو مهنت، قربانیانی، ساینسی جدوجہد یو لوګد داستان دی. ډاکټر عبدالقدیر خان مرحوم پشان نور مخلصین ساینسدانانو شپه ورځ یوه کا او دا خوب په حقیقت کې بدل کړو. ماشاءالله ماشاءالله. خوږو عزتمندو، د ایوب په قیادت کې پاکستان مشکل حالات باوجود خود انحصاری مظاهره وکړه. لکه څنګه زموږ علامه صاحب وفرمیل چې اقتصادیات مسایل همو او دغه رنګې د بار نه پریشر او دباو همو، خو بیا هم پاکستان د خود انحصاری مظاهره وکړه. دوستانو یاد ساتئ، یوم تکبیر دا صرف ایټمی دماکو ورځ نه ده، بلکې دا ورځ مونږ ته وحدت، خودداری او خود انحصاری او قومی خود مختاری پیغام را کوي. یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اگر ہم متحد ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں جھکا نہیں سکتی. یوم تکبیر ہے وقار کی پہچان، یہ دن ہے ملت اسلامیہ کی جان. یوم تکبیر منتدا سبق را کئی چې مونږ به څه کوو، علم به کوو، مونږ به محنت کوو، مونږ به عزم کوو، او چې مونږ علم محنت او عزم وکړو نو هر مشکل به چې کوم دی مونږه پار کولی شو. خوږو عزتمندو، پاکستان په دغه شپو ورځو کې د اوسني چې کومې شپې ورځې دي د چیلنجونو مخامختیا ده ورته، نو مونږ له خپله جذبه ژوندۍ ساتل پکار دي. مونږ به خپله جذبه مړه کوو نه، کومه جذبه چې په 28 مئی 1998 کې زمونږ په زړونو کې موجزن و او روانه و او حرکت کولو. ہمیں تعلیم، ٹیکنالوجی اور سائنس میں ترقی کر کے دنیا میں ایک باوقار مقام حاصل کرنا ہے. خوږو عزتمندو، دشمن په خوب کې ورته سکون نشته دی، ځکه انشاءالله خدا ګمان پاکستان کمزور هم دی، خو چې کله د چاغي غرونو گونج ورته دا وښودله چې پاکستان کو میټانا نہیں ممکن. اب تو اوس پاکستان چرته مونږه میټاولی شو. بلکې زه به په دې کې د دې قوم نه یو اپیل وکړم. جی جی جی. یو خو د قوم نه دا اپیل کوم چې د خدای دپاره متحد اوسېږئ، یو بل سره مینه ناک اوسېږئ، د ملک په خاطر، د ملک د سالمیت په خاطر. او چې کله هم د ملک داسې پروګرامات راځي نو په هغې کې ښه پرجوش شرکت کوئ، حصه اخلئ.
او هغه د اتحاد او د اتفاق جذبه ښکاره کوئ. لکه د ملک حوالې سره چې کوم پروګرام هغه اتفاقي پکار دی، هغه اتفاقي پکار دی، د کور فنکشن کې د رور وادي عقیقي خطنبي او مونږه جذبې سره پکې لګیا یو. تاسو را پاکستان د پاره یو پروګرامي چې پاکستان خپل کور پروګرامي غنئ، هر یو هغه هر یو مکتب فکر والی، هر یو مذهب والی، خو هغه دې په دې کې پوره ایسالي د اتحاد او د اتفاق مظاهره ده کوي چې موږ د دشمن خلاف باندې د پاکستان د سالمیت په حواله سره متحد او په متفقي په یو خبر باندې ولاړ. ماشاءالله ماشاءالله ډیر ښکلی پیغام ورکو. حضرت صاحب زه یو تپوس کوم، یوم تکبیر 28 مئی په ضمن کې چې دا کوم اختلافات دي، نو آیا دا اختلافات داسې اختلافات دي چې په دې باندې موږ په خپل منځ کې یو بل سره تعلقات پرېږدو او یا مړې ژوندې پرېږدو یا یو بل پسې سپکې سپورې وایو، لکه دا سوشل میډیا باندې مغوبل لګېدلي روک ټوک دو الفاظو کې دا خبره ګران کتونکو ته وکړئ. د هغې به زه داسې یم چې اصل کې د ذهنیت پسې خبره ده چې کوم یو خانداني با اثر شخصیت وي نو هغه کله سپک الفاظ سپکې خبرې هغه نه استعمالوي، دروند سړی درنې خبرې کوي. چې کله زما استاد بچي تربیت هغه صحیح نه وي شوی او هغه د کمزوري کورنۍ سره تعلق ساتي، نو هغه خلک جامه زما استاد استعمالوي چې لزه مثال یو الګ به یو عالم به یو دغه به زما استاد اهل سنت والجماعت جامه استعمال کی، یو به د شیعه مکتب فکر یو جامه استعمال کی، خو هغه به د نورو باندې اعتراضات او یعنی انتشار به پیدا کوي او پر قواریت به پیدا کوي، خو هغه تربیت نه شوی، تربیت کمې دی. نو زه هغه کس ته پکې یو پیغام دا ورکوم چې کوم کس دا کار کوي چې هلکه ګورې ما ته به د دې ګوته راګرځېږي دا خلک به رقم به راته وایي چې زما تربیت نه دی شوی، نو خپل پلار هم مه بدناموه، خپل خاندان هم مه بدناموه او خپل د ماشوموالي تربیت ته د بل چا نظر مه راګرځوه. ماشاءالله ماشاءالله. خوږو عزتمندو، علامه صاحب گفتگو تاسو اوریده، خپلو خبرو په ضمن کې عرض کوم تاسو ته. माशाअल्लाह टोल ज़मा रूना तालीम याफ्ता है। यौम तकबीर सिर्फ माजी का फ़ख्र नहीं बल्कि मुस्तक़बिल की ज़िम्मेदारी है। हमें अपने मुल्क से मेहनत और वफ़ादारी का मुज़ाहरा करना होगा ताकि हम अपने साइंसदानों, फ़ौज और कौम के सपोतों को खराज तहसीन दे सके जिनकी मेहनत से आज हम महफूज है। नदी पर मेहनत बनी महफूज यूँ न हम जंग के ख्वाहां न जुल्म के साथी, न हम जंग के ख्वाहां न जुल्म के साथी, मगर छीन न पाए कोई हमसे आज़ादी। मोंग सोक आज़ादी तख्तहुल निशी जी हासिलहुल निशी। अस्सलाम वालेकुम। इज़्ज़तमंद कदरमंद सोको रकम ज़ेना वज़ीरिस्तान इकरामुल्लाह जी। इकरामुल्लाह भाई उम्मीद दे खबेश पे रोज़ बे मुखीती रिशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह जन्नती शे अल्लाह पाक मुसर ज़मूंगा मल शाह हिफाजत मो अल्लाह का आमीन आमीन। वही जी हुक्म का वही खखकोले हाजिरी ओ लगा हुआ पजले दिसरी यौम तकबीर 28 मई 1998 निन 28 मई डॉक्टर अब्दुल कदीर डेरा कुर्बानी करेगा जी जी दा बस जिला से प्रवाजी बस जो वहां से पूरी दुनिया का सारा से प्रोग्राम की मतलब دا دی چې ډاکټر عبدالقدیر صاحب غټه قرباني ورکړې ده، ورسره پروګرامات پکار دي چې خلکو ته پته ولګي چې د یوم تکبیر پس منظر سره جزاک الله ډېره ښه آیډیا تاسو مونږ له راکا. بل ورسره څه ویل غواړئ؟ آمین آمین ثم آمین. مونږ تاسو دپاره دعاګویو، تاسو مونږ ته دعاګانې کوئ، الله د پاکستان د کونی کونی او د ګډ ګډ حفاظت وکړي. آمین انشاءاللہ जन्नती इकरामुल्लाह से। पाकिस्तान जिंदाबाद, यौम तकबीर पाइंदाबाद, है जुर्म अगर वतन की मिट्टी से मोहब्बत। जी डॉक्टर साहब जी ये अशहारों के खपला मज़ई यो मज़ई अच्छी हकीकत तो पस मंजर तमाम जी। है जुर्म अगर वतन की मिट्टी से मोहब्बत, ये जुर्म सदा मेरे हिसाबों में रहेगा। ये मिट्टी गवाह है, ये फ़िज़ाए शाहिद हैं कि जब भी मेरे वतन की गैरत को ललकारा गया तो हमने साजिशों के अंधेरों में भी आज़म के चराग जलाए। अस्सलाम वालेकुम।
وعلیکم سلام شیبانو تاسو عزتمن قدرمن شي زمونږ خوږ ورور څوک د کم زینا جی فقیر محمد راضی صاحب مدیر دلزاک سمرباغ حاجی فقیر محمد دلزاک روډ سمرباغ یعنی ګړي بلوچ نه ګړي بلوچ نه یعنی د چرګو کلی او د ګړي بلوچ مینس کې باچا سے د محلې نه ماشاءالله ماشاءالله باچا سے مبارک خیر سلامونه شکر وعلیکم السلام جو هم آج لتلې دي راځه ها الله دې قبول کی امين امين حکم کوي جی بس ما موږ هم د خپل بینا پکې وکنه چې دا پاکستان موږ له خدای ډېر قربانو باندې راکړي بیشک او زموږ ډېر ښایسته وطن دی جی جی پوه شوې کنه د دې ونې بوټي هم ښایسته دي د دې خلک هم ښایسته دي د خلکو اخلاق هم ښایسته دي پوه شوې کنه او دا یوم تکبیر چې دی دا خو زموږ فخر دی جی 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 پوه شوې کنه چې په غونډه اسلامي ملکونو کې الله دې پاکستان له یو وقار ورکړو یو اعزاز یې وله ورکړو چې مثلا دا اټمي طاقت شو جی جی او د دې چې څومره ساینسدانان دي څومره مشران دي چې په دې کې چا خپل هلي ځلې کړي دي هغه ټولو ته زه سلوټ کوم چې هغه ټولو ته دعاګانې ماشاءالله 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 فقیر محمد صاحب تاسو ډېر ښکلي الفاظ استعمال ک سلوټ ماشاءالله او باقي زموږ چې فوج دی پولیس دی که اف سی دا ټول زموږ ځان ذکر دی په دې باندې فخر کوو پوه شئ کوم دا زموږ دا موږ چې نن په خپلو جوماتونو کې مثلا دا عبادتونه کوو دا زموږ خانقاګانې قایم دي زموږ مدرسې قایم دي نه هم د دې خلکو د برکت شابه جزاک الله او چې دا خلک نو زموږ یو شی هم نه دا ډېر چاپېره چې ګوره که نه فلسطین ته وګورئ یمن ته وګورئ جی 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 هغې باندې څومره ظلمونه څومره دغه روان دي خو دا به زموږ یو پاکستان چې د الله زموږ دا دعا کوو چې الله د پاکستان د هر قسم مصیبتونو او د هر قسمه ازمایښونو نه وباسي او الله دې موږ هم د دې یو فرد یو موږ په دې فخر کوو موږ وفاداري کوو انشاءالله چې که زموږ وي که زموږ د بچو وي انشاءالله موږ ټول دې ته دې سره ولاړ یو موږ به خپل ځان جګر دا ګڼو د خپل سر د مال د یو شي هم شاته کېږو نه او د دې سره به موږ پوره وفاداري پاکستان سره کوو جزاک الله مننه جی ماشاءالله ماشاءالله خوږو عزتمندو مونږ سره چونکې پروګرام ټیم هم ختمېدو واله دی زه آخر کې د خپل ګران قدر میلمه مولانا مفتی امین الرحمن رحماني ایډوکیټ صاحب نه گزارش کوم که آخر کې تاسو ته څه پیغام درکړي بیا به انشاءالله تاسو نه اجازت اخلو مهرباني بس زما خو دغه پیغام دی چې ټول د ملک مسلمانان دي 2 رکعاته صلات شکرانه وکړي او دعاګانې دې وکړي بلکې هغه خطیبان جماعتونو کې چې کوم خطیبان دي نو هغې د یو مانځه نه پس مثال ماسکیم یا مازدیګر یا ماښام ماخوستن په ټوله ورځ کې چې کوم 5 مونځونه دي یو خو شوی دی 100 پاتې دي په دې 100 کې چې کومه کې مجموع غټئ نو دا دې ټول خپل مقتدیانو ته ښکاره کړي چې نن د پاکستان یو د اعزاز ورځ ده یوم تکبیر ورځ ده دې ورځ باندې پاکستان د ماکې کړې وي چې هغه ورځ یا دهاني دې ورته وکړي او دعا دې د پاکستان د سالمیت دپاره وکړي او الله تعالی دې زموږ پاکستان ټول عمر کامیاب کامران او ټول ادارې د کامیابی کامران لري او الله تعالی دې د پاکستان دشمن هغه ذلیل او رسوا لري امين خوږو عزتمندو زه هم تاسو نه اجازت اخلم خو د ټولو نه اول زه خپل ګران قدر میلمه شکریه ادا کوم شکریه خوږو عزتمندو د اجازت نه بعد بس په دغه الفاظو به زما اختتام وي محترم سامعین کرام یوم تکبیر صرف ایٹمی دھماکوں ورځ نه ده بلکہ یہ وہ دن ہے پاکستان غیرت مند وجود کا اعلان یہ دن اس عہد وفا کا جو ہم نے اس وطن سے کیا ہے یہ دن ہے اس للکار کا جو ہم نے دنیا کی بڑی طاقتوں کو دی کہ ہم کمزور نہیں ہم مجبور نہیں ہم صرف امن چاہتے ہیں مگر عزت کے ساتھ جب بھارت نے 5 ایٹمی دھماکے کر کے خطے میں طاقت کا توازن بگاڑنے کی کوشش کی تو پاکستان نے 17 دن بعد 28 مئی کو چاغی کے پہاڑوں کو ہلا دیا وہ لمحہ فقط سائنس کی جیت نہیں تھی وہ غیرت مند ملت کا اعلان تھا ہم زندہ قوم ہے پائندہ قوم ہے کیا ہمیں یاد ہے کہ اس وقت عالمی دنیا نے کس طرح دباؤ ڈالا کس نے دھمکیاں دی ترغیبات دی معاشی پابندیاں بین الاقوامی دباؤ لیکن ہم نہ بکے تھے نہ جھکے تھے کیونکہ ہماری رگوں میں وہ خون دوڑ رہا ہے جسے بدر و احد کے میدانوں سے نسبت ہے سبحان اللہ ہمیں جنگ نہیں چاہیے مگر ہماری خود مقداری ہمارے وقار و ہمارے ایمان پر کوئی آنچ آئے تو ہم
तकबीर के साथ चट्टान बन जाते हैं। मैं न खाइब हूँ किसी से न झुकाया जा सका, सरबकफ रहता हूँ हर दम मेरा किरदार यही है, वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।